डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। دا ډاکټر سید حسین شاه صاحب هومیوپیتھک ډاکټر دی، کابل هومیوپیتھک کلینیک. موږ د دې ډاکټر سید حسین شاه خواله راغلي یو او د ده نه یو څو تپوسونه کوو په مردانه طاقت. بل تپوسونه د ده نه کوو، بهرحال دی به موږ ته جواب راکړي. ډاکټر صاحب تاسو اجازت دی چې یو څو تپوسونه تاسو نه کوم؟ ډاکټر صاحب نن سبا د هلکان ډېر زیات فریاد کوي. ډېر هلکانو نه موږ اورو چې یاره زموږ نه په وړو بولو کې قطرې ځي یا اسې قطرې ځي او دس مو نه ټینګېږي. نو د دې په باره کې هومیوپیتھک کې مکمل علاج شته یا نشته؟ په دې باندې موږ ته لږ وټې رایې راکړئ چې ستاسو به ډېره مهرباني. ډېره مننه ټولو په ستاسو شکریه را کوم. تاسو خپل قیمتي ټایم ایستو زموږ خواله راغلی، ډېره مننه کوم. او تاسو د قطرو په باره کې، د مردانه کمزورۍ په باره کې، د نوي نسل نن سبا چې کوم مسله ده، کومه ایشو جنرال نن سبا راشي ده، ډېره زیاته ده. ځکه چې موږ ته په اندازه لګي زموږ سره خلک کانټیکټ کوي او زموږ سره خلک په ټلیفون باندې رابطه کوي، دلته کې راځي او په مطلب په واتساپ باندې رابطه کوي. نو موږ ته اندازه لګي چې څومره مسله ده. نو دا خبره صحیح ده چې نوی نسل په دې مسلو کې ډېر راګیر شوی دی او د هغې مختلف کازز دي. نو ټول نه غټ کاز چې دی نو په هغې کې زه د سوشل میډیا غلط استعمال چې دی دا زموږ د ماشومانو، بچیانو، بچو دا استعمال چې دی د هغې لپاره دا مطلب غلط استعمال ډېر سیوا دی. په هغې وجه باندې ټول نه غټ کاز دا دی. دې نه علاوه د پاسپورټ خوراکونه زموږ بچیان بچي چې دي هغه نن سبا په کور کې ډوډۍ نه خوري. خو اکثر ځي هوټلونو ته ځي او مطلب دا چې د خوراکونو شوق کوي. د سبزۍ خوراک بالکل که تاسو سوچ وکړئ که نه، دا نوی نسل چې دی که نه ته د سبزي وخوره که نه ایماندارۍ کې خوري. د سکول نه د ماشوم راشي په کور کې څه پخ کړي ټول نه ورته تپوس کوي. نو چې ته چې یاره بنډۍ مې پخ کړې دي یا مې سوکې پخ کړې دي یا مې تورۍ پخ کړې دي نه خوري. وږی کې یا دغه اوس کې دا مطلب لیس راوالي بل څه راوالي هغه وخوري، خو لکه دغه شی نه خوري، غوښه خوري، چرګ خوري، دا شیونه نه خوري. نو لکه مطلب چې سبزي بالکل خوراک زموږ ختم شوی. وټامنز چې کوم دي هغه ټول زموږ په دې شیانو کې مختلف وټامنز هغه زموږ وجود له ضروري دي. مختلف سبزیان چې خدای پاک رالیږلي دي که نه، دا د انسان دپاره رالیږلي دي. دا شیونه په وجود کې د دې کامیاب راځي، دا به خوري، دا پوره کېږي. نو هغه موږ نه کوو، ماشومان نه کوي زموږ. ته ته پته خپله تاسو ټول ته پته دغه مسله ده. دغه پکې یو غټ کاز دی او ټول نه غټ شی په سوشل میډیا دا غلط استعمال. په هومیوپیتھک کې د هغې ښه ټریټمنټ کېږي او زموږ په سوونو مریضان الله ښه کړي هم دي. صحیح دی. دویم تپوس ته نه دا کوو سر چې نن سبا د مردانه طاقت چې دی دا د هلکان ډېر زیات کمزوري دي. نن سبا د ګولو د میډیسن دا استعمال ډېر زیات دی. هلکان چې کله کوروالی کوي نو د میډیسن په ذریعه باندې کوي. نو آیا په دې کې مکمل ټریټمنټ شته، علاج شته، نشته؟ په دې باندې موږ ته لږ رایې راکړئ. ښه چې تاسو ښه کوېسچن وکړو. دا نن سبا هلکان چې کوم دي ماشومان هغو په دې لکه زیات د 18-20 سال ماشومان هم وایي چې زموږ مردانه کمزوري ده، زموږ مطلب ته مسایل دي که نه. په دې کې د ټول نه غټ کردار د ایچ پي دی. بیا په سوشل میډیا زه راشم ایچ بي استعمال ډېر زیات دی. مطلب چې هغې ته موږ هینډ پر قسم ویلی شو، موږ په شارټ کټ کې ایچ بي وایو. د ماشومانو د ایچ بي د زیات استعمال په وجه باندې هم دا کمزوري راتلی شي، د مثانې د کمزورۍ په وجه باندې هم راتلی شي، د غلطو خیالاتو په وجه باندې هم راتلی شي، د ذهني ټینشن انزایټي په وجه باندې هم راتلی شي که نه. دا ټولې خبرې د هغې سره ټیک دي. په هومیوپیتھک کې دا یې ښه ټریټمنټ شته او الحمدلله زموږ کسان موږ ته راځي او ښه کېږي هم. الله یې ښه کوي، ښه کوي الله پاک، صحت الله ورکوي. خو کوشش موږ کوو، میډیسن موږ ورکوو، الله پاک یې ښه کوي. دریم تپوس ته نه کولی شو سر اجازت کوئ؟ دریم تپوس دا دی نن سبا د دې خلکو دا ګیټۍ، شګه او دا مسلې ډېرې زیاتې دي په دې معاشره کې. نو د هغې د لاسه ډېر خلک پریشانه دي او ډېرې مسلې ورته راغلي دي. نو سر په دې کې موږ ته لږ رایې راکړئ، په دې موږ لږ پوهه کوئ هومیوپیتھک علاج باندې. ښه چې نو په هومیوپیتھک کې خو د دې ښه ټریټمنټ شته او ستاسو خبره صحیح ده چې نن سبا د کډني سټون مسلې خلکو ته دي او ډېر زیاتې په ډېره غټه پیمانه باندې دي. لکه زموږ هم په سوونو مریضان الله پاک سټون لرکړي دي. د هومیوپیتھک ټریټمنټ په ذریعه باندې قدرت لرکړي دي، خو د هومیوپیتھک ټریټمنټ په ذریعه باندې لرکړي دي. نو زموږ سره د هغې سره سیمپلز پراته هم دي، هغې خو ته خو ضرورت شته نه. خو لکه دا هم لکه د خوراکونو په وجه باندې دې هم یو غټ کردار پکې د خوراکونو شته. زموږ خوراکونه داسې دي، زموږ خوراک داسې دی. بل زموږ اوورلوډینګ دی، مطلب چې موږ خوراک ډېر زیات کړو که نه. مطلب دا چې لږ لږ خوراک پکار دی. په ورځ کې لږ لږ خوراک، کله یو شی کله بل شی داسې خوړل ټیک ته. خو موږ چې کېنځو په یو ځای باندې هغه شی وکړو بیا هغه هم باندې لوډ هم شي، نو معدې ته هم نقصان ورسوي که نه. او د کډني سټون دپاره خو چې کوم دی نو کوم څیزونه چې نه دي ښه د هغې نه احتیاط پکار دی چې د اوبو استعمال زموږ ډېر کم دی. په دې ژمي کې زموږ کوم په دې پښتنو معاشره کې د ژمي خاص کر زموږ زنانه چې دي دې اوبه بالکل نه څښي. نو کم سے کم د کډني سټون، کم چې د کډني مسلې دي چاته که نه،
نو هغه په کار چې د اوبو استعمال زیات کړي په دې جمی کې خاص کر یو نه په جمی کې زموږ په خاطر نه کېږي په طریقه باندې اسکي خیر د مزور باندې اسکي لکه د اوبو استعمال د هغه لپاره پکاره په هم په کې د هغه ټریټمنټ شته ډیر مننه شکریہ سر یو تاسو ته نه بل کو اجازه ته نن سبا د ارق النساء ورته وي د دې د مریضان چې دا هم ډیر زیات دی او د دې ډیر تکلیف وته هغه دړ چې هغه د پونه والا تر سره پورې سړی یو لخته کې نو بهرحال په دې کې لږ موږ ته رایې راکړه چې تاسو په دې باندې علاج کوئ یا نه کوئ هومیوپیتھک ارق النساء خو چې کوم دی په هومیوپیتھک کې د هغې هم علاج دی موږ کوو خلکو له دا ارق النساء مریضان موږ ډېر راغلي دي الله پاک ښه کړي هم یې ځینې پکې نه دي ښه شوي هم ځکه چې لګوم دا یې پوره مطلب د سپاینل کارډ کې څه مسلې داسې راشي چې هغه بیا سرجري غواړي هغه په هومیوپیتھک کېږي هم نه او کوم چې کېږي نه پاسبل نه هغه موږ کوو او ارق النساء مریضان دپاره ټریټمنټ په هومیوپیتھک کې ښه برابر شته کېږي څلورم تپوس ته سره کوو د ډېر خلک داسې دي چې د هغو د باچپن مسله ده ماشومان یې نه کېږي نو د هغې په حواله موږ ته لږ رایې راکړئ تاسو هومیوپیتھک کې هغې سره مکمل علاج شته یا نشته ډېره مننه د هومیوپیتھک کې د 5 پن خبره تاسو کوئ نو 5 پن خو یا په فیمیل کې مسله ده یا په میل کې مسله ده نو په هغه انویسټیګیشن پکار دی مطلب چې هغه سټسنا الټراساوند ډاون له پکار دي چې مسله بچا کېده بیا د هغې ټریټمنټ پکار ده په هومیوپیتھک کې د هغې ښه ټریټمنټ شته الحمدلله د اوسه پورې د نن تاریخ پورې زما دلته کې زما په دې کلینیک کې زما کوم چې اوس زما د کلینیک په دې کې زما 3 کال وشو نو په دې کې زما 52 مریضان الله ښه کړي دي الواد ورخته پاک ورکړه 52 نور انډر پراس دي په هومیوپیتھک کې ښه ټریټمنټ دا غشته خو دا پښتو معاشره زموږ میډیا دروسته نه شو زه میډیا ته کېږم چې راځي دا ښه شوی دا سیکرسي ده دا چاته نه شو بالکل چې نو په دې وجه باندې لکه زموږ 52 مریضان ښه شوي دي دا مثلا په دې ریکارډ باندې موجود دي نو الله پاک ښه کړي دي هومیوپیتھک ټریټمنټ باندې ښه شوي چې چا مثلا چاته مسله و دا غي علاج مونږ کړی خپل ښه کړي جی